نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه وله أجر كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زماؤنا طول بجمان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تاسو تما د زکات بیان شروع کړو خو پرون مازیګر سکسانو اعتراضات وکړل نو زما خوښه ده چې نن تاسو ته د هغې جوابات ویم اعتراض د ملګرو دا و که چیرې موږ دا زکات نه ورکوو نو څه به وشي او که چیرې موږ دا زکات ورکو موږ له به څه فایده میلاو شي په ورکولو کې څه پیدې دي او په نه ورکولو کې څه نقصانات دي خدا سوال خود سی ورکوټه دی خو جواب پکې ډیر تفصیلی دی نو هغه ته ما سلوونت کې د قران متعلق یو څو ټوکړي ویلې آیات مبارکه نو ملګرو وی چې قاری صاحب سبال دا په بمبر وایا نو سډیر مسائل چې ما هغه تاسو ته پرې خوستل دا خبره ضروري ده تاسو ته مخکې ما دا ویلو چې کم سړی دا د مالک نصاب وی او دې زکات نه ورکوي او کچری دې زکات ورکی نو لاول د دا وېما چې کومو تاسو زکاتونو ورکو کور نه د رب په خزانو کې ذره نه پیدا او نه نقصان راځي خدا هر څه زما استاد پاره دی الله نظام بیان کړی دی چې زاده د خپل بنده زما د خپل بنده د پاره دی
قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي یو سړی سوال دا دی چې یو سړی وایي چې زه زکات ورکما نو ماله به څه فواید میلاو شي. جواب یې درته په واقعه کې ویما. درېمه سپاره کې الله رب العزت ذکر کوي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. د دوه سوالونو جوابونه دلته موجود دي. قرآن کریم ذکر کړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم هم دا واقعه ذکر کړی دا په بنی اسرائیلو کې. دا واقعه یو سړی خو ډېر بهترین انسان نو هغه یو میوه وکرله. دلته کې قرآن کریم ذکر کوي من نخیل پیلا د کجورو و اعناب او د انګورو. من نخیل د کجورو او درخت وکرلو چې کله هغه میوهدار شوه چې هغه میوهدار شوه دا تفصیلی په احادیثو کې ذکر ده. بیا هغه چې کله میوهدار شوه نو دا چې څومره غریبانان او ګاونډیان خپل خپلوان دا ټول راوستل چې ما درخت میوه کرلې ده او هغه میوهداره ده چې هر سړی ترې خپله حصه ویسی. نو چې کوم وخت کې دا میوه دې رالو میوې چې کوټه وشو کوله نو چې کوم خلکو ته څومره څه ویوړل نو دې مالک د دې میوې د دې خپلې د دې میوې نه کور ته لږ څه راوړل نور د الله په لار کې تقسیم شول. الله رب العزت دا سړی ډېر زیات مالدار کو. نو قرآن کریم د دې د باغ تذکره کوي. قرآن کریم وایي چې دله ما دا میوجات دومره حد ته ورسول دا باغات د ما دومره حد ته ورسول چې په دې باغ کې د یوې میوې کمی هم نه و. من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار. الله رب العزت وایي ما په دې باغ کې چینې هم رازورغون کړې چینې چې دې باغ ته به په دې باندې اوبه میلاوي دي. دا باغ ډېر وسیع شو. دا بوډا ماما وفات شو. دا سړی وفات شو. بچی و. خود بچو کې لږ د زړه کې معمولي غونډه کې نقطه وه. کله چې دا باغ میوجاتو ته ورسېد او برابر شو خو الله رب العزت وایي چې د دې باغ د دې مالک دا بچو هم دومره حد ته ورسېدل چې د دې نوره څه ذریعه اسباب د رزق د ګټلو نه و. دقه باغ ته دیو ناسته پاسته وه. نو د دې نه به خلکو هم خوړل کول او د دې کور د مالکان به چې کوم مالکان هم د الله وایي ما به د دې نه روزي ورکوله. نو کوم وخت کې چې دیو کمزور نو روزګار هم نشه کولی او نور تاسو پوهیږئ دا ممې ډېرې خلک دا بې روزګار نشي کولی کار روزګار نشي کولی او نه عادت د کارونو. نو د دا بچی ممې ډېرې وو. نو دیو دا سوچ وکړو چې داسې کار کوو چې دا غریبانان خبرو نه. الله تذکره کړله دا غریبانان نه خبرو.
د شپې به لاړ شو او دا باغ به پټ وشو کوو او چې څوک رانه خبر نه شو دا میوجات په کور ته راوړو. سوال دا دی که چېرې مونږه زکات نه ورکوو د میوجاتو عشر وي خو دا یو قسم زکات دی نو څه به وشي؟ نو جواب یې په دې واقعه کې دی. نو کوم وخت کې چې دا خلک نو دیو د شپې دا میټینګ وکړو د بچو د هر څه میټینګ وکړو چې سبا به باغ له ځو. باغ له لاړل چې باغ ته لاړل چې باغ ته ورسېدل باغ باندې اور لګېدلی په باغ اور لګېدلی دی او باغ سوځېدلی دی او هېڅ هم پکې نه دی پاتې. نو الله رب العزت وایي په دې آیات مبارکه کې چې دیو د یو بل سره خبرې کوي چې دا خو هغه باغ نه دی او هیڅ پریشان ودرېدل. تاسو چې پریشان شول نو د دې مشر ورور چې کوم هغه ورته وایي دا ټول ستاسو ځای ته دی خو د دې د مشر ورور د دې ورونو د مشر ورور وایي لږ ښه هغه دا وایي چې مه کوئ دا کار ګورئ دا کار مناسب نه دی غریبانان دا ټول کې د هغې خپل حق دی پکې. خو دې نور ورونو ورسره ونه منله نو د وچو سره خو له همده سوځي. نو پریشان شول. یاد ساتئ چې څوک د جواب دا دی چې څوک زکات ورکوي الله رب العزت په د په مال حال کې په رزق کې برکت اچوي. د کاروبار به وسیع کېږي. اوس ته وروسته بل آیات مبارکه ویم او چې څوک نه ورکوي شومتی کوي څه به کېږي؟ الله رب العزت کاروبار میټاوي رزق الله ختمي د رزق نه برکات ختميږي. علما ذکر کوي دا خو صریحي خبرې دي دا خو چې د آیات مبارکه تاسو ته دا خو صریحي دي د سترګو د لیدو خبرې. علما ذکر کوي چې د دې برکت څه مطلب دی چې انسان مشاهده د دې برکت وکړي. حلالو کې الله رب العزت د انسان د پاره برکت اچي او په حرامو کې الله برکت نه اچي. کله چې ته د مال تزکیه کې مال صفا کې د هغې د احکاماتو پابندي کې الله رب العزت به تعالی په دې کې برکت اچي. په دې غټ اختر کې چې دا څاروي حلالېږي حلال او عربو حلالېږي او دا په کال کې یو څاروی پیدا کېږي حلال او دا حرام جانور چې څومره دي دا ګورئ لکه مثال سپی والا پیشو والا دا یو بچی نه راوړي دا 3 4 5 شپږ راوړي. خو تاسو ته به داسې دا غیر حرام زناور به تاسو ته په نظر ډېر کم ښکاري او حلال زناور به تاسو ته په نظر ډېر زیات ښکاري. او بیا چې منډو ته لاړ شي منډی تې ډکي ولې دا برکتي دي. الله رب العزت په حلال زناورو کې دی کې الله د انسانانو دپاره الله برکت اچوي. نو الله رب العزت وایي په کل كمثل حب أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجه څوک د الله په لاره کې د دې احکاماتو پابندي کوي
نو کمثل حبة الله رب العزت د دې مثال ورکړی د دې مثال د یو وای د یو دانې دی دانا ته د الله په لاره کې 1 روپۍ ورکې زکات ورکې یا صدقات ورکې 1 روپۍ ورکې یا یو دانه ورکې نو وی انبتت دا یو دانه چې کوم دی را زرغون کې 7 سنابل وږي او په هر وږي کې 100 حبه سل دانې دي نو چې وږي شي او په هر وږي کې سل دانې شي نو دا 200 دانې شي الله رب العزت دا مثال ورکړی چې زه تاسو لا د دې په بدل کې چند سوه ورکوم او بیا الله رب العزت وی والله يضاعف لمن يشاء د دې د چن ورکوم نو چې کله 700 ل 700 کې ضرب ورکې نو دا 49 راځي 49,000 نو الله رب العزت د انسان سره دومره د رحم معامله ورکړي دی چې ګوره وایي 49,000 په د یوې حساب په بدل درکو به الله رب العزت د دې سره یو بل نقطه ویلې ده لمن یشاء چاله چې الله رب العزت والله واسع علیم نقطه الله رب العزت دا ویلې ده چې ګوره دغه الفاظ سره والله واسع علیم الله رب العزت واسع دی فراخون کې دی نقطه دارا فراخون کې دی نو دغه کې تفاسیر الفاظ لیکي چې کله دا انسان د احکاماتو پابندي کوي او د خپل مال د زکات د خپل مال کې د غریبانو حق ورکوي د گاونټوب نو الله رب العزت وی زد د والله واسع علیم نو الله د مال حال ارسق لا وهي واسع دی نو الله رب العزت واسع دی نو دلته کې الله نسبت ذات ته وکړو خود دلته کې د جملې سره د آیات مبارکه سره تفسیر داده بل الفاظ الله ذکر نکړل نو دغه شانتي الله د بندا د رزق خلاوي او به ور سره الله رب العزت یو نقطه ذکر کړه چې علیم ګوره الله رب العزت تاسو چې دا څه کوي الله په دې هر یو شي خبردار دی په دې هر څه باندې الله خبردار دی نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه را ذکر کړی ده بنی اسرائیلو کې دا بل واقع هم ده د ما په خیل په خوا د معنی کې چې مونږ اسکول ویل نو په دویم کتاب کې او کله دریم په کتاب کې هم دا واقعات ذکر وا یو گنجو یو ابرس مرض والا یو دستر ګړون خلاصه ته دې ذکر کوم بنی اسرائیل نبی صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دا او په بنی اسرائیلو کې دا واقعا شوی دا چې ابرز الله رب العزت د درې کسانو امتحان علی خدا زمونږ استادو د امت لپاره سبق دی الله رب العزت امتحان اخلي د درې کسانو نو فرشته ورته راولې غلا ابرز مرض والے تو وستا څه خواهش ته وای زما دا خواهش ته چې الله مانه دا بیماری ختمه کی او مال حال د څه خواهش ته وای مال حال مې دا خواهش ته چې ډېر غواګانې دغه مې میخه دا ساروي مې ځکه په خوا د معنی کې ټول لین دین د سارو د دغه زمونږ خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په خپل د سارو تجارت کړي دي
اکثر شام تا یمن تا دا پس سیرت مصطفیٰ کی ذکر دی دا گڑیو چیلی دا بے بوتلیو دا دغه شان دی پلاره کی خرڅېدی څه بیا اغستی دا لین دین بو نو دا ابرس مرض والا ورته وای چې زما خواهش ته چې زما دا مرض الله خکی او مال الله رب العزت دا غواګانو دا راکي فرشته ورته دعا وکړه خو یو غوایم ولا ورکړه وای دا والو دا سره وا الله بل ډیر هر صدر کی بیا د گنجل ورلو چې ستا پس د څه خواهش دی وای پزله مې دا خواهش دی چې الله زما دا سرخه کی دا یاخته مې راشي دنیا څه خواهش دی وای د دنیا مدا خواهش دی چې الله خوخان راکي نو هغه له یو خو ورکړه دا والا داس الله بل پکې برکت واچي لون ورلا وستا پس لسه خواهش ته وای پړه مې دا خواهش ته چې الله د ماسترګي خېکی د دنیا د څه خواهش ته وای دا خواهش مې چې الله ګډو چېلې ډېرې راکي امتحان وشو فرشتہ لاړه دا ډېر زیات مالدار شول دا درې کسان الله به دغه فرشتہ راولېږله ورشه امتحان واخله لاولنی ابرس مرض لرازی وی دا غریب یم او مسکین یم د لارې مسافر یم دا الفاظ په احادیثو کې ذکر دي وی د لارې مسافر یم د الله په نام یو غوا راکا نو ښه بېزتي وله ورکړې ده زه خو خانداني مالداره سړی یم احادیثو کې هم دا ذکر دي خانداني مالداره یم وای زه بس الله بدنه برکت والی او خیره ورته کړې دي لاړه گنجل ورله وای د لارې مسافر یم غریب یم مسکین یم د الله په نام باندې یو اخرا کا چې سفر پې وکم نو دم ښه بېزته کړې ده فرشته وای ښه وای زه خانداني مالداره یم ما نه غواړې لون له ورغلې ده لون ته وایي چې د لارې مسافر یم او د الله په نام باندې څه ګډ او چیلی راک لون ورته وایي چې دغه ورشه دا رمه ده او چې کومه دی پکې خوښه هغه اوچته که وبوځه هغه له نور د برکت دعا وکړه او هغه ورته الفاظ وایي چې زه په سترګو ړوند وم احادیثو کې دا ذکر دی زه په سترګو ړوند وم او هېڅ مې نه او دغه شانته د لارې مسافر و مال دعا کړې ده دا مال حال الله را کړی دی دا هغه برکات دي دا الله مال ورشه څه دي خوښه یې بوځه د الله په نام هغه ته وایي چې زه د الله فرشتې م الله راغلی م امتحان یم الله د ستا په مال حال کې برکت نور هم نازل کی او هغه گنجې جو په سر گنجې شو مال حال میټاو شو ختم شو ابرس مالو واپس په ابرس په مرض کې بیمار شو مال حال ختم شو لون چې کوم هغه هم الله رب العزت نور ولا الله حال ورکو که مونږ او تاسو د دې خبرو پابندي وکړه خو مونږ به تاسو په دې نه ورکو ګورئ الله رب العزت یو نقطه وویله تاسو ته ما چې ګورئ الله عالم دی ستاسو په زړونو که ما ورته دې خوند دپاره ورکو چې ما به الله مالداره کړي بیا سر یې ور نه کړي ما ورته په دې سوچ ورکو چې دا د الله حکم دی د دې حکم پابندي به کوو تاسو ته ما په شروع کې ویل وړاندې چې دا مال حال یو نقطه مې درته ویلې وه
چې ډېر سوچ مې وکړو چې الله په دې بدن عبادت فرض کړی دی او په مال حال کې زکات فرض کړی چې دې کې څه وجوهات دي خو الله مې په عقل داسې خلاص کو چې ګوره دا بدن هم د الله دی او دا مال حال هم د الله دی دا ټول پاتې دنیا ده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عزتمندو چې ځان ښه کول غواړئ د الله په احکاماتو پابندي وکړئ چې ځان ښه کول غواړئ خو زړه به دکاوې ختموئ صرف د الله رضا چې دا د الله حکم دی او زه د الله د حکم پابندي کوم نو الله دې ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي ان شاء الله آینده جمعه به درته دا ویم چې څوک زکات نه ورکوي دا نور مسایل په کې پرې خو ځکه ټیم ختم دی هلته بله میاشت را سټارټ شوه نو ان شاء الله آینده جمعه دا ویم چې څوک زکات نه ورکوي چې د هغې به څه سزا وي په مال حال کې په هر څه کې هغه د الله رسول بیان کړي دا چې څوک مال حال تجارت نه مال حال نه ورکوي زمکه والا د زمکه نه عشر نه ور کوي ګډو چیلو والا د ګډو نه چیلو والا زکات نه ور کوي واو د غویانو والا د دغه نه زکات نه ور کوي او خان والا د دغه نه زکات نه ور کوي او سرو سپین زرو والا د سرو د سپین زرو نه زکات نه ور کوي نو د الله رسول بیان کړی دی چې ورځ په قیامت به د دې بنده دا سزا دا ټول سزاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعین بیان کړی دي نو الله رب العزت موږ تاسو له د اعمال توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله